ډیسپلین کولای زه ډیسپلین کولای صرف بدر وا جوړاو تا ته وای تعلیم ضرورت ده دلته اور لګېدلای ده ټول مروت په لړزان دي خل دنیا خلم شکای ته ورسول تقبل بچي کوټه ته وغځوه دا ماته سیکشن افسر ده اوس سیکشن افسران دي خو اسلام آباد چې اسټابلیشمنٹ ډیویژن چې با ایسو پولیس بزایا ایسو ڈی ایم جی بزایا ایسو انٹیریئر بزایا ایسو ایجوکیشن بزایا چې روغ شي اسلام آباد یا بیا مروت دا سه عمر ته چې تا بچای چې تعلیم نو سکول نه دی باسلا دا د عمر لګولای دا د مستقبل ناسور ده دا د مستقبل ایسی ده دا د مستقبل پوډری ده دا د مستقبل په روزګار ده نو دوی ته هم نن دلتا کزه په بدی کا کارتنه کزه په دشمنی کا کارتنه یہ مات روزوي ما کی بغان ما با ما ته کارتوس را کوي ما ته به تو پکرا کوي ما پسې به جیل ته جي ما ته به وکیل نیسي که زه زخمي سلم نو ډاکټر ته پسې راځي وایي زه 50 کروڑ لګاؤں بل وایي زه په ایم پی ای باندې 60 کروڑ لګاؤں بل وټې تا سره رستا وټې زه 80 کروڑ جی ما سره رستا دي ځکه مې دا پلاټ مې دا خرچاؤں چیش باره خرچاؤں چې دا مروت کوم به سبا یو چرګوټي باندې په 3000 کوم په باندې ایم پی ای جوړې ته په کوم په 3000 روپۍ باندې کوي ابیا با کوم وا چې کوم دې چرسیان پوډریان نشیان چې کومه غي مونږ به آیس پوډې پکو لکه یو داړي ګونې نه پکیر شي او لکه اډ کم کسانی لکه چې کومه غي سره یو وی هغه داسې لکه چې خلک مان پته کوي رشید احمد ته چشاله خلکو کوم مشیر زاله کریته او کلینه یو باندې نه کسره غلا او ته جوړی ته ورته ډاکټر صاحب ګولې راک ورته کومه ګولې ورته نامیر نبیر ته خو چې بوته ورواچا بدر واچ پچ ولګي بدر واچ پچ جوړ کی ډیسپلین کولای زه ډیسپلین کولای صرف بدر واچ جوړاو تا ته وای تعلیم ضرورت ده دلته اور لګیدلای ده جهالت اور لګیدلای ده بدامنی اور لګیدلای ده ټول مروت بلړزان دي خل دنیا خلم شکای ته ورسول تقبل بچي کوټه ته وغځوه زه ورته یقین وکړم د پېښور اسلام آباد ول بچي یقین وکړم فارمان دي وی سی صاحب موږ ول خو کولنګیان چرګان دي کوړي چرګان دي ماشاءالله وکیلانو کو ډېر کو دورا شرف افضل خان دا هم وکیل دا د عمران خان ول وکالت کوي نو دغه څنګه بادر صاحب دا ګوره پی ایچ ڈی وکړه ډایرکټ وی سی دا اګریکلچر مشرف خان صاحب دا پی ایم ایس او ایډیشنل سیکرټری دا چوکشلا سیټي به دوه ورګي په قابلیت باندې رشید احمد دا سیکشن افسر دا اوسه سیکشن افسران دي خو اسلام آباد چې اسټابلیشمنٹ ډیویژن چې با ایسو پولیس بزایا ایسو ڈی ایم جی بزایا ایسو انٹیریئر بزایا ایسو ایجوکیشن بزایا چې روغ شي اسلام آباد یا بیا مروت نو کم از کم دا سے هر مروت بچای ماشاءالله تکړه دا او دو پر فریم ورک جوړول دي اوس رشید احمد د ډیسپلین دینه بعد فریم ورک جوړول دي شپږ نمبر جوړول دي فضایل زکات جوړول دي فضایل ما جوړول دي کال چې کومه غدا چلور مې سدي هغه چیله دا او سه روزه دا اوس دې پر فریم ورک دا لکه مروت دي یونین کونسل دي چې موږ ایجوکیشن ریټ څنګه کوو ما د ګورنمنت ادارې هم ډېر کمزوري سلی دي ځکه مقابله چې کوم د پرایویټ سکولانو ته جوړ تل نو دي چې دا هم کیسه د کوم ټاپران بچي دونه وای موږ نه بونجي غته بونجیر نه پرایویټ سکولانو ته نه بونجي نو دوی ته هم دا خواسته چې ان شاء الله ما بلر وای دی بیکن هاوس سکول سیستم فیډرل ایجوکیشن پروفیشنل ټریننګ تا روغسل بیکن هاوس وال سٹی سکول والا او د هډ سٹارټ وال او روټس وال د مینجمنٹ چې ګوره تاسو کوم کارپوریټ سوشل ریسپانسیبিলিټی دا نو په دې چې با موږ د ګورنمنت سکولان دي موږ پرایویټ سکولان دي دو ټیچرانو کو ایکسپوژر نسا تاسو موږ ریسورس پرسن راکو چې موږ خپل ټیچرانو کیپاسټی بلډینګ وکړو چې دو کومه پیډاګوژي دا هاو ټو ټیچ څنګه ټیچینګ کوي نو یو ټول سکولانو واده چې رشید احمد چور کسان اسلام آباد ته راولوي لا دلته وای لکه مروت په سکیورټي بونځو نو ان شاء الله موږ تاسو ته بيدار یو او په بیکن هاوس روټ سیستم او سټی نه به تاسو ټیچرانو موږ ټریننګ کوو یو خدا خبره ولا بل مداخله ول چې دا ټیلنٹ ایوارډ پروګرام هم دی پاراو چې نوجوانانو حوصله افزایی سره وسی خدا به ان شاء الله دی غونډه خو چرنګ موږ د جرګې کولې نه نوات کولې یقینو کا لکه مروت چې آوټ اف سکول چلډرن ډیر زیات دي سټریټ چلډرن ډیر دي چرنګ کور ته نوات ورجو چې تا په کور باندې یقینو کا اور لګیدل دښمنی او بدی په وجه باندې دا اور مړکا دا سه عمر ته چې تا بچای چې تعلیم نو سکول نه دی باسلا دا د عمر لګولای دا د مستقبل ناسور ده دا د مستقبل ایسی ده دا د مستقبل پوډری ده دا د مستقبل په روزګار ده نو دوی ته وو موږ کو چې کم از کم موږ داسې پلان دا چې موږ مختا هر کلی چې د امارم ایجوکیشن کمیټه جوړو دلته فارمان موږ کړی دي هر کس ته فارم ورکو
چې تاسو موږ سره په کوم ایجوکیشن چې مختلف ګور هغه دي نوجوانانو مربت کوم بچي ډیر زیات پات دي ډیر بیکورډ دي موږ دې هغه چې یونیورسيټي چې مشرف خان صاحب د موږ وخت تیر کړی دا یقینو که یونیورسيټي چې بولو په غربت چې به سبق سره ویو سبا عمل ملاشته وکړه سبا عمل په ناشته باندې هم به مشام مړې خوړله اب یو کور کې هم باندې لوبیا موږ ته لکه 4 ډزر باندې وکړو وینه په ځای موږ لوبیا چی وینه باندې رشي نن دلتا کزه په بدی کا کړتنا کزه په دشمنی کا کړتنا یہ مات روزوئے ماں کی بغان ماں مابا ماں تا کارتوس را کوي ماں تا تو پکرا کوي ماں پس بجیر دجی ماں تا وکیل نیسی کزه زخمی سنن نو ډاکټر ته بر پس راځي او کچر ته پېښور یونیورسيټي چې لا قائد اعظم یونیورسيټي چې لا خیبر میډیکل کالج چې داخل سلام نو کزه په بدای باندې ککانی او نور په ورګډی را بربادی نو ما تخپل تربور عزیز هر قسم سپورټ را کوي خو کده چرته سی اس اس افسر جوړېږي کده چرته پی ایم ایس افسر جوړېږي کزه ډاکټر جوړېږي کزه انجینیر جوړېږي کزه پی ایچ ڈی فلسفر جوړېږي نو ما تخپل ترزو ما د تربور ما ته عزیز فاینانشل سپورټ نه را کوي ما په سیاست نه راځي ما ته کتاب نه را کوي ما ته کاپي نه را کوي ما ته کرایه نه را کوي نو پکار دا چې موږ نن جیل نه کس راځي موږ پروتوکول ورکو موږ علاقې چې نن سبا چې کومه غدي نو دغه چې کومه غدا مین دغه یو سوچ او کنسپټ بدلول دي چې ګوره په بدای چې خپل سپورټ کیا دښمنۍ چې سپورټ کیا بل د ما پولیټیشن هم پریارټی نه نستا ما سیاستدان چرته هم دا نه وایي چې په لکه مروت چې کوالټي ایجوکیشن اداره نستا په بنو چې دورانی کالج دا په ډی خان چې وینسم کالج دا پېښور چې اسلامي کالج دا کوټ چې ګریجن کالج دا ته ما ته وای په وزیرستان چې خپل ادارې جوړسلې ما ودا وا ودا په لکه مروت چې داسي و اداره نسته چې کم از کم تاسو خپل بچای په داخل کو موږ دا نه و چې موږ نور ادارې جوړو دا موږ یو فریم ورک دا موږ وایو چې کم از کم دغه ایگزیسټنټ کوم سکولان دي دغه سرکاري سکولان دي دا پرایویټ سکولان دي دوه کیپاسټي موږ بلډینګ کو نوجوانانو حوصله افزایي وکړو د خپل قوم هر کلی چې داسې یو ټیلنټ ایوارډ پروګرامونه سره شروع شي په ایجوکیشن چې مقابله سره شروع شي دا د په بده او په دښمنۍ چې مقابله دي بل دا ته موږ پولیټیشن یې دغه سنسازي وسی چې ګورا نن سبا یو سړی ایم ان ته راځي ایم پی ته راځي وایزو 50 کروڑ لگاؤں بل وایزو په ایم پی باندې 60 کروڑ لگاؤں بل ورته تاسو راستا ورته 80 کروڑ چې ما سره راستا دي مزګه مې دا پلاټ مې دا خرچاؤں چیش بارے خرچاؤں چې دا مروت کوم به سبا یو چرګوټي کوندې په 3 زره کاؤں نه چې ته 50 کروڑ روپۍ لګیا دې جرګې ته دا هم زه دوه ټاکو ورکاوم چې د قوم مشرانو ته یو اپیل وکړو ته په 50 کروڑ روپۍ باندې ایم پی ای جوړې ته په قوم په 3000 روپۍ باندې کوي بیا به قوم وا چې کوم د چرسیان پوډریان نشیان چې کومه غي مونږ به آیس پوډې پکو لکه وا دانه ګونې نه پکیر شي پینځه کاله کوم ما برباد سي نو کدا 50 کروڑ 91 و 50 کروڑ 92 50 کروڑ 93 اصل کروڑ په ایم ان ای باندې لګیا نو دا 2.5 برابر روپۍ راځي نو په دې 2.5 برابر روپۍ باندې کوم د یو تعلیمي اداره جوړه کړه راجو ټول کوم په مشوره باندې وکړي دا 50 کروڑ روپۍ ورکوي ما سره خان بہادر صاحب صاحب ما سره ډاکټر فضل رحیم صاحب ما سره ډاکټر غلام قاسم صاحب صاحب ما سره ډاکټر خیر الزمان صاحب صاحب ما سره مشرف خان صاحب صاحب راجو بورډ اف ډایریکټر بورډ ته جوړ کو چې دا 50 کروڑ روپۍ سره لوندو ایو بل باندې لان تان سره کو لان تان باندې سره پچې موږ په مفول سپورټ کوو راجو خو یو روغه تعلیمي اداره ته جوړه کو چې لګي ما چې خپل تخصیصي تعلیمي اداره سره جوړه کو صرف په دې باندې چې نسبه کوم په دې باندې یو غټ تقریر وکا بل غټ تقریر وکا نورو له دې تقریرانو نه دي کې سونه هم لشکوري جان هغه کو سره لشکوري انټلیکچوال زه د دنیا کوم چې دا ورسره ملک کوم چې سره روان یو چې د دنیا مقابله چې مجرنګ جان مخته پهونجو نو کم از کم دغه تعلیمي شعور پر پکاتا جرګیو کو مرکیو کو ان شاء الله د کوم فارم مو درکړه دغه هم ټول سره شیر کو او په دې چې خپل انپوټ فیډبیک تاسو ټول ملګری راکو یو کس به درنه سلیکټ کوي او دغه ټیلنټ پروګرام مخ کو نو لہذا صرف